قرآن کریم احادیثو کې لکه څنګه چې د خاوند حقوق بیان شوي نو همدغه شان د ښځې هم هغه حقوق بیان شوي دي. لہذا لکه څنګه چې د خاوند په خپله ښځه باندې حقوق دي نو همدغه شان ته د ښځې په خپل خاوند باندې هغه حقوق دي. اوس په دې باندې دلیل څه دی چې د ښځو په خاوندانو باندې حقوق دي؟ نو قرآن کریم سوره بقره آیت نمبر دی 228 الله تعالی عز وجل جل جلاله فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او د دې ښځو هم په خپلو مړونو باندې خاوندانو باندې هغه شان شرعي حقوق دي لکه څنګه چې د دې سړو په دې ښځو باندې هغه حقوق دي. خو بیا الله تعالی وایي وللرجال علیهن درجه، خو د سړو هغه فضیلت په ښځو باندې هغه شته. والله عزیز حکیم، الله تعالی غالب او خاوند د حکمت دی. ترمذی او ابن ماجه کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خطبه کې دومره وفرمایي چې الا ان لکم علی نسائکم حقا، خبردار بشکه په تاسو باندې ستاسو د بیبیانو حق شته. ولنسائکم علیکم حقا، او ستاسو د بیبیانو په تاسو باندې او ستاسو په بیبیانو باندې خپل حق دی. امام بخاری رحمت الله علیه مستقل باب لګولی، باب لزوجک علیک حق، باب دی په بیان د دې خبرې کې چې د بیبیانو په خپل خاوندانو باندې حقوق دي. او بیا امام بخاری یو حدیث راوړی دی، حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنهما فرمای چې ماته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ای عبدالله ماته دا خبر را رسیدلې دی چې ته همیشه نفلي روژې نیسې او د شپې ټوله شپه ولاړې او لمنځونه کوې، زه داسې خبر شوی یم. حضرت عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل قربان او زه همیشه نفلي روژې نیسم او ټوله شپه ولاړې یم لمنځونه کوم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل فلا تفعل، دا کار مه کوه. صم وافطر، روژه هم نیسه او کله کله روژه خوره هم نفلي. وقم ونم، د شپې ولاړه هم کوه، عبادت هم کوه، ونم او ادکیږه هم. ولی فان لجسدک علیک حقا، بېشکه ستا د بدن په تا باندې حق شته دی. ته به خوب کوې، که ته خوب نه کوې نو د بدن هغه حق به ته نه ورکوې. وان لعینک علیک حقا، ستاسو د سترګو هم په تا باندې هغه حق دی. ان لزوجک علیک حقا، او ستا د بیبي هم په تا باندې هغه حق دی. نو ګورئ د بیبیانو په خپلو خاوندانو باندې هغه خپل حقوق لري. بخاری شریفه کې حدیث دی، په یو موقع باندې حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درده ته وویل چې ان لربک علیک حقا، ستا د رب هم په تا باندې حق شته. ولنفسک علیک حقا، او ستا د بدن هم په تا باندې خپل حق شته دی، او ستا د بیبي هم په تا باندې حق شته دی. فاعطی کل ذی حق حقه، هر یو حقدار ته خپل حق وسپاره. نو د بدن خپل حق دی، د خپل رب در باندې خپل حق دی، د بیبي در باندې خپل حق دی، د هر یو هغه حقوق هغه ته وسپاره. وای دا خبر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته ورسېده، مبارک ول صدق سلمان فارسی رښتیا ویلي. ښځو سره ښه ژوند تېرولو باندې الله تعالی په قرآن کریم کې هغه حکم کړی دی، امر یې کړی دی. سوره نساء آیت نمبر 19 وعاشروهن بالمعروف، الله تعالی وایي تاسې د ښځو سره ټیم تېروئ په نیکه طریقه سره، یعنی ښه وخت ورسره تېروئ. فان کرهتموهن، که چېرته تاسې دا نه خوښوئ، یعنی که چېرته په یو زنانه کې یو خوی وي هغه بد وي، نو فعسا ان تکرهوا شیئا، الله تعالی وایي ښایي چې تاسې به یو شی نه خوښوئ. ویجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله تعالی به تاسو د په هغه کې یو ډېر خیر واچوي. بعضې اوقاتو کې یو سړی وي د هغه زنانه بدرنګه او د ده نه خوښېږي، نو قرآن کریم کې الله تعالی وایي امکان لري چې یو شی به ستا نه خوښېږي، خو په هغه کې به الله تعالی ستا دپاره ډېر خیر واچوي. ګورئ ډېر لوی لوی اولیاء بزرګان الله تعالی پیدا کړي دي د وینځو نه. وینځه یو سړی نه خوښوي، هر سړی آزاده ښځه خوښوي. وینځه خو هغه وي چې خلک د کافر سره وجنګېږي او د کافر نه چې دی هغه راولي. او د هغه وینځو نه پیغمبران پیدا شوي، لکه حضرت اسماعیل علیه السلام د چا نه پیدا دی؟ بیبي هاجرې نه پیدا دی. بیبي هاجره څوک وه؟ دا خو وینځه وه. د
دا امام محمد رحمت الله علیه چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد دی دا د وینځ نه پیدا دی دا لوی لوی اولیاء او بزرگان دا الله تعالی پیدا کړی دی د وینځونه نو الله تعالی وایي شاید یو شی به ته نه خوښوې پاکې به زه درته ډېر خیر واچوم داسې اولاد به د هغې زنانه نه درته پیدا کړم چې هغه اولاد به ستا دپاره په ورځ د قیامت د شفاعت ذریعه وګرځي مولانا اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي چې په دې آیت کې الله تعالی ښځو په باره کې سفارش کړی دی او د دوی په باره کې د ښه ژوند د تېرولو حکم کړی دی چې الله تعالی وایي وعاشروهن تاسې ښه ټیم تېروئ د زنانو سره نو د زنانو سره د ښه ټیم تېرولو امر او سفارش الله تعالی مونږ ته کړی دی او بیا دی وایي چې څوک د الله تعالی سفارش نه مني او د ښځو سره ظلم کوي نو دا کس بېغیرته دی اوس الله تعالی تا ته ویلي دي چې زنانو سره ښه ژوند تېروه او ته ښه ژوند نه تېروې او پې ظلم کوې ګوی ته د الله سفارش نه قبلوې الله وایي ښه ژوند تېروه او ته نه ورسره تېروې په حجة الوداع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو په مبارک کې وفرمیل الا واستوصوا بالنساء خیرا خبردار زه تاسو ته وصیت کوم د زنانو په باره کې د خیر فانما هن عوان عندکم زنانه د تاسو سره بندیانې دي قیدیانې دي دا ستاسو د اجازې نه بغیر د کور نه نشي وتی ګویا دا ستاسو بندیانې دي چې یو سړی جیل ته یو جیلي واچوي نو بیا هغه نشي وتلی تر هغه وخته پورې چې د جیل والا خپله نه یې خوشي کړي نو زنانه هم د سړو سره داسې دي لکه بندیانې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ورسره ښه کوئ بل حدیث د مسلم کې راځي فاتقوا الله فی النساء د الله تعالی نه ویریږئ په باره د ښځو کې فانکم اخذتموهن بامان الله تاسې دا زنانه رانیولې دي او راخیستې مې دي په خپله نکاح کې د الله تعالی په امن سره نو خلاصه دا د مسلمانانو چې څنګه تاسو اورېدل مخکې د سړو هغه حقوق په باره د ښځو کې اوس د دې ښځو هغه حقوق واورئ په باره د سړو کې چې سړو باندې څومره حقوق لري بخاری او مسلم شریف حدیث دی استوصوا بالنساء وصیت درته کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره د ښځو فان المرأة خلقت من ضلع زنانه الله پاک پیدا کړې د ګسې پختۍ نه د آدم علیه السلام د چپې او ګسې پختۍ نه بیبي حوا نه پیدا شوې ده نو بیبي حوا نه یوه ښځه وه نو ښځه الله پیدا کړې ده د ګسې پختۍ نه مبارک فرمایي که چېرته تاسې دا برابروئ نو بیا به چې دی هغه پختۍ ماته کوي مطلب که ته ښځه برابروي نیغوي نو بیا به طلاق ته خبره لاړه شي او که طلاق نه ورکوي نو پرېږده دی په لم یزل اعوج همیشه به همداسې کاږئ فاستوصوا بالنساء بیا یې وفرمیله وصیت درته کومه په باره د ښځو کې ښځو باندې وایي ظلم مه کوئ ځکه چې دی کې خامخا ښه خویونه هم وي په زنانه کې بد خویونه هم وي ځکه چې دا د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا ده او په ګسې پختۍ کې هم چې هغه کومه باره حصه د پختۍ ده دا کږه ده دا د دې کږې پختۍ نه پیدا ده که ته نیغوې پختۍ خو ماته به شي او که پرېږدې هم دقه شانته به کږه وي تل نو ټیم او ګزاره ورسره تېرول پکار دي همدغه طریقه دا کوږوالی د ښځو ته په میراث کې دا پاته شوی دی بخاري او مسلم کې حدیث دی لولا حواء لم تخن نو انثى زوجها الدهر نبی کریم صلی الله علیه وسلم که بیبي حوا نه د حضرت آدم علیه السلام سره هغه ترغیب د دانې د خوړلو نه وی ورکړی نه یوه زنانه به هم هېڅکله هم د خپل خاوند مخالفت نه وی کړی چونکې هلته چې آدم علیه السلام جنت کې او الله تعالی منع کړي چې د دې ونې نه به خوراک نه کوې او بیا شیطان راغی آدم علیه السلام ته یې وویل آدم علیه السلام ورته ویل چې نه زه الله منع کړی یم شیطان راغی بیبي حوا نه ته او بیبي حوا نه ته چې وویل هغه بیبي حوا راپاڅېده حضرت آدم علیه السلام ته یې وویل چې ویې خوره آدم علیه السلام د غنمو هغه دانه بیا وخوړله نو حدیث کې راغلل که چېرته حضرت بیبي حوا آدم علیه السلام ته د غنمو د دانې د خوړلو ترغیب نه وی ورکړی نو هېڅکله به هم یوې زنانه د خپل خاوند مخالفت نه وی کړی لهذا دا مخالفت دوی ته په میراث کې پاته شوی دی مسلم او مشکات کی حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یفرق مؤمن مؤمنه یو مؤمن دی د مؤمن ښځې سره نفرت او بغض نه کوي او که چېرته تاسو په زنانه کې یو خوی بد وګڼئ نه مې خوښېږي نو شاید یو بل خوی په هغه کې وي هغه به تاسو خوښ وي خو خامخا انسان دی داسې خو نه دی چې د هر عیب نه پاک انسان کې عیب وي اول ته د خپل ځان ته وګورتا کې به څومره عیبونه وي او بیا دغه شي بیا زنانه دا خو د ګسې پختۍ نه پیدا ده عقل یې کمزوری دی
حدیث کې راځي دا د ټولو نه کمزورې ده ناقصات العقل والدین د دین په لحاظ هم کمزورې ده عقل په لحاظ هم کمزورې ده او بیا ښځه ولې ورته وایي زنانه ولې ورته وایي الله تعالی عز وجل په همدې وجه باندې دوی ته پیغمبري ورنکړه په زنانو کې یوه پیغمبر راونه لېږله په دوی کې ډېره زیاته کمزوري ده په زنانو کې ته به هغه کمزورۍ ته ګورې بل طرف ته دوی کې ډېرې زیات ښه صفتونه شته دی هغه ښه صفات یې دا دي چې انسان سترګې پټې نه کړي اول څه بیا بل چې زنانه ستا د غونډ کور هغه چوکیداره ده ستا د کور نه ووتلې سهار او ماښام راځي ستا په دې کور کې بچیلۍ ولاړې ګډې به ولاړې وي لوښې به وي سامانونه به وي موټرسایکل وغیره به وي د دې ټول چوکیداري د کور هغه دا زنانه کوي سهار نه تر ماښامه پورې نو لهذا زنانه په هغه سره بغض کول دا ناروا دي